وجې زندگی ژوند د شریعت مطابق تیرول پکار دي چې مرګ راځي چې بیا پریشان نه خفه نه. الله قرآن کې وایي کنه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې کم کس وایي چې رب زما الله دی یعنی عقیده د توحید و عقیده د الله د یووالي و الله سره شرک نه کو په دې عقیده باندې د قائم او د الله مطابق زندگی او حکم مطابق زندگی او ژوند تیرو ثم استقاموا او په دې خپل خبره باندې کلاکو بیا اخو دې خو کېده نه نو الله سوی وتتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا چې کله د مرګ وخت راشي کنه نو فرشتي ورته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا دا چې کم کس مړي ډېر پریشان وي د حقیقت په سترګو ښکاره شي برابر ګوري وته په سترګو پته ورته ولګي چې او دا مرګ حقیقت ته راغی نو دې پریشان شي تا بس کېږي زما واړه واړه بچي دي شاته دا کور به جوړ کړی دی دا ګاډ دی دا بنګله دا پیسې دي بینک کې پیسې دي دې به څه کېږي د بچو به مې څه کېږي او بل ټینشن ورسره دی چې سفر مخې ته ډېر خطرناک دی او ډېر مشکل دی نو مخې ته بس څه به کوم مخکې به څه کوم نو ډېر پریشان وي فرشتې ولې یو زیری ورکړي او څه ورته وایي الله تخافو ولا تحزنوا مه ټینشن د مخکې ژوند کوه او مه رستو پسې خفه کېږه وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زیری ول ورکړي الله تعالی چې کوم جنت تیار کړی د اعمالو پسې لکه نو الله زندگی را کړې ده چې موږ تاسو وخت قیمتي کو او وروستو به بیا ډېر ارمان وکړو خو ما د بهلوله خبره ده چې الله به روغې ته نه تیار بیا موږ به تیار یو ځکه الله قرآن کې وایي کنه چې کله جهنمیان جهنم ته لاړ شي دی به وایي ربنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یا الله مونږ ولیدله ومو کتېدله یقین کو اوس مو واپس کړو بیا به سم شو بیا څه دنیا ته خو نه راځي که نه موقع زندګي الله اوس را کړې ده او ډېر ارمان به بیا وکړو خو بیا به څه نه کېږي